رستینو مونږ په پوهګه کپکال کې سره الله ساته سپېړو باندې سینې توال جنت تزینو مونږ خدای او قران وایي چې دا دومره خواریانې کو او غرق شو بل ساته سپېړې بزان لپاره مارم کې ورکو خبره بخلاصي دا مې شیاو ته په پاړه چې نار کې ویلي بل خبره مې ورته کړې و 15 کاله شو زما داخله په پاړه چې نار بند کړي بل مې ورته دا کړې و چې زه یوازې د سنیانو مولانا يم د شیعه گانو مولا خوشحال شو ډېر زه خو د شیعه گانو مولا زه د هر چا مولا یم څوک چې زما خبرې ته غوږ دي زه د هغه مولا یم ټیک شو دي ما زه د شیعه گانو مولا خوشحال شو خو مالیه او خبره درته وکړم په دې مې پوه کوي چې سینه والو کې جنت دی وی چې او جی من بکا او ابکا او تباکا علی حسین وجبت له الجنه من بکا او ابکا او تباکا چاچ وجړل یا بلو جړولو یا شکل د جړا جوړ کو وجبت له الجنه اغله جنت واجب خلاص شو دا ډیره خبره په دې مې پوه کوي چې سینه والو کې جنت دی وی چې او جی مال دا جنت ستاسو د دې مولیانو شیعاګانو کې چې کوم معتبر دي د دوی بدی شي د دوی نه دی خو ولولې نه دی خو نو مال دا مولا ولی کمیس نه وباسي ستاسو دا مجتهد ولی کمیس نه وباسي او په ځان نه راګدي یا چې درکې لږ غوړ دي او مالدار دي ناغیه سي پکې روان دا څه کوي کنه یعنی دا جنت هم د غریبانو خوښ دی د مالدارو نه دی خوښ مال کما ته نن زما علم اجازت وکړو چې په سینه والو کې جنت دی ته یوازې کمیس وباسي والله زه ورسره بلکل بربنډېږم او په ځان راږدم چې پته ولګي چې راشئ جنت ګټل دی ته وي بای خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ دوی ته مو وایه چې یا به ټیک کمیس وباسي ته به هم په ځان ږدې او یا یې مونږ هم ځان نه وو هلکه یا به تم ځان وهي زه ولې ووام زما دا ملیان دي ما ته دې وایي چې ګیره دې ډېر ښه کار دی او د خپله ګیره نه یې خپېږي والله چې په ټکي مړ کوم مونځ ډېر ښه شی دی او دې مونځ نه کوي ما ته وایي چې ښه شی دی په ټکي یې وجنم سینه والو کې جنت دی او په خپله نه وهي او مونږ دې غرق کړو سینونه وینې روانې شو یا به تم کمیس وباسي یا یې مونږ هم نه وو صاحب غوبل جوړ شو هغه عوام راغه مجتهدینو ته وایي چې یا به کمیس وباسي یا یې مونږ هم نه وو دغه وګورئ ما ته وګورئ سړی چې 14 کاله قید تیر کړي 14 کاله او 14 کاله پس راخلا شي او په کور کې ناستي او احبا او دوستانې ولا راځي نو دوستانې ورته جاړي که خاندي خوشحالي جاړي خو نه کوي که جاړي ول نو امام حسین 10 ورځې تکلیف تیر کړی او نن هغه په جنت کې دی نو موږ ته د هغه د جنت کېدو خندا او خوشحالي پکار ده که راته ژړا پکار ده او ویلي چا دي ویلي چا دي ولی جناب محمد رسول اللہ دی سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین د جنت د ظلمو مشرانی پیغمبر ویلی چا ویلی پیغمبر ویلی ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن نمون ته خوشحالی پکار ده که مونږ ته جړا پکار ده تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض مې دا چې سوچ وکئ جړا په دې خپل ملکو کا مفتی محمد حسن خبره مې درته کوله ډاکټرانو ورته ویل چې خدا صاحب پدنه پرې کو نشه نظر کو خو لیکلي راکه که ته مړ شو نو خپل ذمہوار دی هغه راوړي کاغذ مفتی صاحب ورته ولیکل
چې کزه دیخ په پرې کولو نه مرشم زما ذمہواری په خپل ځان ده، ډاکټران به ذمہوار نه. ډاکټران شروع شو په پرې کول، د تم ګوري تم پرې کوي، د تم ګوري د مسکه مسکه کیږي او اسمان ته ګوري. په غوسه شوا، ملهم پټای او شوا، کټه یوړو، شپه تیره شوا، سبا ولا ډاکټران رااله چې مړ بړي چراله دی ورته خاندي، ورته مفتی صاحب دا حال بوے وہ جاؤ بھائی تم نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا، اب اس سے تمہیں کیا ہوا.